السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مشئ. د مشرق سپورټ سره زم خسته رحمان امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړئ. نن بیا د لوبو میله او د آی سی سی T20 ورلد کپ انټرنیشنل میله لګېدلې د میچونه کیږي. نن چې زمونږ د پروګرام کوم موضوعات دي لنډیز تاسو ته وایم او نه پس به بیا شروع کیږو. لومبۍ موضوع وي چې T20 ورلد کپ کې د پاکستان لومبۍ ګټه مخې ته راله. په دې به خبره کوو. دې نه علاوه کینیډا خلاف یو سل اووه رنز هدف دپاره 3 وکټې وغورځېدې. نو دا ولې وغورځېدې ځکه چې دومره کمزوری ټیم و. بهرحال ګرین شرټس په لوی مارجن سره کامیابي وله حاصلولو نو په دې کې ناکامۍ سره مخ شوي دي. دې نه علاوه دا لوبغاړي آیا بې خبره وو چې موږ له په لوی مارجن باندې ګټلي ځکه چې امریکې 2 میچه ګټلي دي. نو که موږ 2 میچه هم ګټو بیا به هم د رن ریټ باندې موږ څنګه پرونه بله ورځ داسې شروع یو چې کله انډیا نه میچ بېللی دی نو موږ د رن ریټ سوالونه کوو چې الله اوس میچ داسې وګټي چې رن ریټ یې ښیي. بهرحال بیا به خبره کوو چې امریکا او بھارت میچ دی نو پاکستان د مستقبل تعین به په دې باندې کیږي چې اوس امریکا ګټي نو ظاهره خبره پاکستان ته به مسلې نورم سیوا کیږي. ښه دې نه علاوه د موسم چې کوم بدلونونه دي هغه چې کوم ځان اړی راړی کنه لکه د ناوې په شان نو هغه هم بدلیږي را بدلیږي کله یو رنګلی کله بل رنګلی. نو دا سوپر 8 پورې رسایي کې څه رکاوټ خو به نه جوړي چې دا باران وریږي او کله وریځې شي او کله یو مسلې کله بله. دې نه علاوه سوپر 8 پورې رسایي کم ټیمونو ته مشکلات دې وخت کې رامخې ته دي او ورسره د سکورینګ گیم چې کم دی لو سکورینګ گیم. نو آسټرالیا خلاف نمیبیا پوره ټیم په 2 رنز باندې ډیر شوی دی. په دې به هم خبرې کوو. عمران یوسف زئی را سره موجود دی او یقینا چې ډېر تکړه او ډېر زبردست با همته او بیا ورسره د چې کله د یو میچ متعلق یا د کرکټ متعلق کم پیشنګویي کوي نو څه حده پورې صحیح ثابتېږي. نو خدای دې وکړي چې هغه مونږ کم پیشنګویانې کوو چې د پاکستان په حق کې یو صحیح ثابت شي. عمران بھائی ستړي مشئ. مننه جی. مهرباني. لومبي موضوع طرف ته به راځو چې T20 ورلد کپ کې د پاکستان لومبۍ ګټه نو دې ته ګټه ووایو او که نه ګټه ورته ووایو. که ښایسته رحمان ستا اجازت وي نو موږ یو امپورټنټ بالکل جی زموږ سره موجود دی سینئر اینکر پرسن او سینئر صحافی ډېر شاندار ډېر زبردست ډېر بہترین ولاگر منصور علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. منصور صاحب یہ مجھے بتائیں کہ T20 ورلڈ کپ میں جو پاکستان کی مایوس کن کارکردگی ہے اور پھر خاص طور پر جو ٹیم میں گروپ بندی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سپر 8 تک بھی رسائی ہم نہیں کر سکے تو ان ساری چیزوں نے جو پاکستان کے شائقین کرکٹ ہیں کتنا مایوس کیا ہے ان کو منصور صاحب؟ دیکھیے میرے خیال میں عمران صاحب یہ اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان ٹیم کی پلاننگ کے ساتھ بھی ہے کہ آپ نے یہ کس پلان کے تحت بیسکلی یہ 11 کھلائے ہیں. آپ کی یہ پلاننگ اس طرح نہیں ہوتی ہے. کوئی گلی محلے کا میچ نہیں ہے کہ محلے کے لڑکے آپس میں تیار ہوئے وہاں پہ اکٹھے ہوئے آپس میں انہوں نے بیٹھ کے لگا لیا بھائی تو اس ٹیم میں تو اس ٹیم میں میں اس ٹیم میں ہوں اور تو بالنگ کرے گا تو بیٹنگ کرے گا. یہ پاکستان ٹیم کھیلنے جا رہی ہے ورلڈ کپ اور ورلڈ کپس کے لیے تیاریاں جو ہوتی ہیں نا وہ ہفتہ پہلے مہینہ پہلے نہیں سال پہلے ہوتی ہے کم از کم 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے. آپ وہ کوچ ساتھ اس کے لگاتے ہیں وہ لڑکوں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں پہ دار و مدار سارا جو ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے جی PSL کھلا لو PSL کھیل لو PSL کے بعد جو لڑکا آپ کو نکل آئے گا وہ لا کے آپ اس کو کھلا لو اس کے بعد آپ دیکھیے گا خود ہی وہ پرفارم کر لے گا. اس طرح نہیں ہوتا. انٹرنیشنل سٹیج کے اپنے پریشرز ہوتے ہیں. آپ کی ملک آپ نے چینج کرنا ہے ایک فورن سوئل کے اوپر جا کے آپ نے کھیلنا ہے. تو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک تو ٹیم کے اندر گروپنگ ہے. گروپنگ کی وجہ سے جو اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ بیماری پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ پچھلی کئی دہائیوں سے جو ہے وہ بار بار سامنے آتی ہے لیکن اس کا علاج کوئی نہیں نکال سکتا. اچھا دوسری بات یہ کہ سارے نئے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیم کے اندر نئے چہرے کوچ نیا PCB چیئرمین نیا سارے ہی نئے ہیں اور وہ آپس میں کس طرح جیلن کریں گے کس طرح کوارڈینیٹ کریں گے میری تو سمجھ سے باہر ہے. آپ مجھے بتائیے آخری دفعہ وہ کون سا ورلڈ کپ تھا جس میں یہ قوم جو ہے وہ بیٹھ کے حساب کتاب اور کیلکولیٹر نکال کے ہاتھ میں کیلکولیٹر اور منہ پہ دعائیں اسی کے ساتھ ہم نے ہمیشہ ورلڈ کپس کھیلے ہیں اور ابھی بھی وہی صورتحال چل رہی ہے. تو مجھے اس لیے بہت افسوس اس بات سے ہوتا ہے. مطلب کینیڈا جیسے ملک سے جیتنے کے بعد جو ہے ہم خوشیاں تک منانے کا دل نہیں کر رہا. کینیڈا سے میچ جیتنے کے بعد بالکل دل نہیں کیا کہ ہم کسی بات کی خوشی منائیں. رضوان صاحب جو ہیں وہ 50 کرتے ہیں وہ 50 کر کے یوں ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں جناب میں نے 50 کر لی. بھائی آپ کے 50 کے آگے وہ جو گیندیں آپ نے جتنی ضائع کر دیں اور جتنی بالز کے اوپر آپ 50 کر رہے ہیں شرم والا مقام ہے. بابر جو ہیں وہ لگاتار 2 میچوں میں ایک ہی شاٹ پہ آؤٹ ہو رہے ہیں. مطلب یہ صورتحال ہے. شاہین شاہ افریدی جو ہیں وہ بیٹھ کے فل ٹاس کروا رہے ہیں. بھائی مطلب
تھوڑی سی کرکٹ ہم نے بھی کھیلی ہے. میں کو بہت میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی انٹرنیشنل کرکٹر ہوں یا کوئی ایسی بات, لیکن اتنی کامن سینس کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ T20 کے اندر فل ٹاس نہیں کروا سکتے. جی بالکل ایسے ہی, آپ کی فل ٹاس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہی نہیں آ رہا. عامر کو دیکھ لیں, اس نے بھی امریکہ کے خلاف وہ جو US کے خلاف جو میچ تھا, جو فائنل, وہ جو آخری فائنل اوور تھا, اس کے اندر اس نے بھی فل ٹاس بھی کرائی اور وائٹس بھی کروائی تھی. تو مطلب آوا ہی پلٹا ہوا ہے. تو میں تو یقین کیجئے, میں اسی لیے کہتا ہوں, مجھے برا لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے, لیکن مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ اس قوم کی نا وہ جو تکلیف ہے اسے ختم کر دیں. آپ اسے ختم کر دیں, نہ یہ آگے جائیں اور اس طرح کی کمبینیشن کے ساتھ اور اس طرح کے کھیل کے ساتھ. میں اظہر محمود صاحب کی ایک جگہ گفتگو دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ کیا کریں اگر کھلاڑی ہار گئے تو جا کے کمروں میں سر ماریں, اپنا دیوار پہ سر ماریں. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل نہ مارے. تو براہ مہربانی میچ شروع ہونے سے پہلے نا, جب آپ پریس کانفرنس ایک دن پہلے کرتے ہیں, تو اس پہ بھی قوم کو یہ کہہ دیجیے گا کہ براہ مہربانی ہمارے لیے نا تکلیف لینے کی ضرورت نہیں ہے, مت لیں ہمارے لیے تکلیف, ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں, آپ روئیں. میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا, میں نے عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا, مت روئیں ان کے لیے ایسے ہی ہے, اور ان کو کندھوں پہ بھی مت اٹھائیں پھر, کیونکہ آپ کو اگر قدر نہیں ہے اس بات کی, وہ آپ کہتے ہیں جی کیا کریں, پھر زندگی تو چلنی ہے نا. جی بالکل زندگی آپ کی چلنی ہے, آپ کی تو زندگی ماشاءاللہ چلتی رہتی ہے, چل رہی ہے, آپ کی زندگی نہیں رکتی. لوگ بیچارے جو ہے نا وہ ایک ہفتہ سوگ میں چلے جاتے ہیں, گھر میں صحیح طرح ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے, کہتے ہیں چھوڑ یار. لوگ کھانا کا ان کا موڈ نہیں ہوتا, یار کیا پرفارمنس تھی. آپ کو شاید نہیں ہے نا آئیڈیا کہ یہ قوم کس طرح جڑی ہوئی ہے اس کھیل کے ساتھ, اس کا دل کتنا اٹیچڈ ہے اس کھیل کے ساتھ, یہ دیوانی ہے اس کھیل کے لیے, یہ کسی اور گیم کی طرف دھیان ہی نہیں دیتی, وہ صرف کرکٹ کے لیے پاگل ہیں. تو اگر یہ اتنے پاگل ہیں نا, یہ اسی وجہ سے آپ لوگ بیٹھ کے کروڑ 1.5-2 کروڑ پہ کے یہ جو ایڈز کر لیتے ہیں نا, یہ میں پھر بھی کم بتا رہا ہوں. جی بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم آپ سے اتنا پیار کرتی ہے. ان کے پیار کا مذاق مت اڑائیں, بس بہت ہو گیا, بہت سیل گیا. یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی ٹیم کے اندر میچ فکسرز بھی دیکھے ہیں. یہ وہ قوم ہے جو 11 جب میدان میں اترتے تھے, ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی تھی, قرآن مجید کی آیات پڑھی جا رہی ہوتی تھی, گھر میں سب کو کہا ہوتا تھا بھائی جان تو بھی دعا کر, تو بھی دعا کر. یہ تو حال مسلح کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہیں. اس طرح یہ ان کرکٹرز سے اور اس کرکٹ سے پیار کرتے ہیں. تو اس لیے افسوس ہوتا ہے جب آپ اس طرح کی پرفارمنس دکھاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے منصور صاحب. اچھا ایک بتائیے گا, یہ جو بڑے سابق کرکٹر ہیں ہمارے اعجاز احمد صاحب, انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کی ہے پختونوں کے حوالے سے. میں نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی, بڑا اچھا آپ نے سارے لوگوں کے لیے بات کی, اور آپ کے دل کی آواز مجھے لگی کہ یہ ایک سچے پاکستانی کی آواز ہے, اس لیے کہ ہم تو سب کو اپنا مانتے ہیں, سارے کھلاڑی ہمارے اپنے کھلاڑی ہیں. تو اعجاز صاحب نے جو بولا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے منظور بھائی؟ جی بہت شکریہ عمران صاحب. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال میں جو کچھ بھی ہوا ہے, اعجاز احمد صاحب نے جس قسم کا کامنٹ کیا تھا, مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہوا کہ ایک تو میرے خیال میں ان کو سینسٹیوٹی کا آئیڈیا نہیں تھا. مطلب ایک چیز بہت حساس ہوتی ہے, اور اس طرح کا جو جواب انہوں نے فریم کیا تھا, مجھے بعد میں ایکچولی کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا, میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے اعجاز احمد صاحب کی پوزیشن کو تھوڑا سا نا ذرا واضح کرنے کی کوشش کی کہ نہیں وہ ایکچولی جو پٹھانوں کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات نہیں کر رہے تھے, وہ ان جنرل یہ بات کر رہے تھے کہ جی یہ لوگ فار فلنگ ایریا سے آتے ہیں, دور دراز علاقوں سے آتے ہیں, تو ان کی جو ہے وہ لائف اتنی ڈسپلن نہیں ہوتی. میں نے کہا جی کچھ بھی ہے. میرا اعتراض جو ہے وہ بیسکلی اس بات پہ تھا کہ آپ ایک پوری برادری کو جو ہے وہ کس طرح ٹارگٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو 10,000 ایگزامپلز نکال کے دکھا سکتا ہوں, چاہے وہ لاہور کے لڑکے ہوں, پنجاب کے ہوں, کراچی کے ہوں. اب میں نکال کے دکھا سکتا ہوں کہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے ماضی کے اندر اس ملک کے ساتھ, کرکٹ کے ساتھ, میچ فکسنگ کے حوالے سے, ڈسپلن کے حوالے سے, میں آپ حیران ہو جائیں گے. مطلب مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کئی میچ فکسر جو ہے آپ کے 3 میچ فکسر جو نکلے تھے جن کو سزائیں ہوئیں, کہاں سے تعلق تھا ان کا؟ پنجاب سے تھا. سلیم ملک صاحب کے اوپر پابندی لگی, کہاں سے تعلق تھا؟ پنجاب سے تھا. ڈسپلن توڑنے کے حوالے سے بہت سے ایسے کرکٹرز تھے اور بھی ہیں جن کو سزائیں ہوئیں, ان کا تعلق پنجاب سے تھا. لیکن پھر بھی میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ جی پنجاب کے کرکٹرز جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. ایکچولی بات وہی ہے جس طرح فار ایگزامپل میں ایک اینکر ہوں, آپ اینکر ہیں, آپ تجزیہ کار ہیں, آپ معاملات کے اوپر جو ہے روشنی ڈالتے ہیں, یہ ہمارا کام ہے, ہم یہ کام کرتے ہیں. آپ کا کام کرکٹ کھیلنا ہے, آپ کرکٹ کی حد تک رہیں, کرکٹ تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. میرا خیال میں آپ پولیٹیکل یا سوشل ایشوز کے اوپر جو کامنٹری شروع کریں گے تو پھر آپ کو خود بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ جگہ جو ہے وہ جانے والی نہیں تھی اور وہ غلط تھا.
سو میں نے اپنے ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ میں پٹھان نہیں ہوں. میرے نام کے اینڈ پہ خان ضرور آتا ہے, لیکن میری جمپل جو ہے جیسے کہتے ہیں, پیدائش میری پنجاب سے ہے. لیکن مجھے افسوس ہوا, مجھے بہت افسوس ہوا, کیونکہ میری نظر میں چاہے کوئی پٹھان ہو, بلوچی ہو, سندھی ہو, پنجابی ہو, مہاجر ہو, کشمیری ہو, ہم سب ایک ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. اور خامیاں ہوں گی, بالکل خامیاں ہوں گی, چند لوگوں میں ضرور خامیاں ہوں گی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک قوم یا ایک ذات یا ایک برادری جو ہے وہ کسی ایک سے جو ہے وہ کم ہے. بہت شکریہ منصور بھائی, تھینک یو سو مچ. آپ نے وقت دیا اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار بھی کیا, اور یقیناً آپ کی باتیں بڑی زبردست کہ خاص طور پر جو آپ نے بڑا ایک اچھا نقشہ کھینچا کہ تقریباً اب تک جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں اس سب کے سب ہم اسی طرح سے کیلکولیٹر ہاتھ میں لے کے کون کس سے ہارے گا, کون کس سے جیتے گا, کون کس کو کتنا رن ریٹ چاہیے اور ہمیں کیا صورتحال ہوگی, اور پھر دعائیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دفعہ بھی وہی صورتحال ہے. تو تھینک یو سو مچ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اپنی ڈسکشن کا سلسلہ جاری کریں گے. خیستہ ڈیر کھلے اور ڈیر زبردست خبریں کو, اور خاص طور بانے آگی چکم پختانہ ڈیفینڈ کا مطلب اگر کرکٹرز اوور آل پلیئرز ڈیفینڈ کو نہ صرف مطلب دا چھے پختانہ یا پنجابے یا مطلب ہر سوک چھے دے دا زمونگ پلیئرز ہی اور مونگے کلیم کو نو دا ڈیفینیٹلی ڈیر افسوسناک یہ خبر ہوا زمان خو علم کے دام راغلے دے چھے اجاز صاحب دے حوالے سر معذرتم کردے دے و برحال دا یو نیگیٹیو اپروچ ہو اور زمان دا خیال دے چھے دا سے نیگیٹیو اپروچ کم سے کم دا سپورٹس میدان کے ندے پکار. مونگا پرون پا دے باندے خبر کڑے ہو چاہتا تا مبارکے ملو شوی آگا قبولی کی بہرحال دنن دا موضوع والے سر اڈنبے زمونگا موضوع آگے سر منصور علی خان سے اپنے رخول خبروں کا چپا دی میچ باندے مونگا تاڑو خوشحالی نشتا ما وقتی ہوئی کرنا چاہتا دا اس گھٹا ہوا یو که ګټه هوا یو نو مطلب دا چې فی الحال دا ګټه دا کاڼي والا ګټه ځکه چې هغه شانتي مونږه کامیابي خو نه ده حاصله کړې کمزورې ټیم دی لوی مارجن هم پکې نه و ځکه چې پرون تاسو خبره کړې وه چې کم از کم دی به مونږ په چې دا کم سکور مونږ ته مخې ته راغلی دا به چې اسکۍ د اتو اوورونو دننه دننه مونږ خو لاړو 13 اوور ته 18 اوور کې جی 17.2 یا 17.4 زما په خیال او داسې دی چې دا کم ټیم چې مونږ مارجن خبره کوو او یو ټیم خلاف مونږ دا خبره کوو چې دې ټیم نه زمونږ دا مارجن دومره زیات پکار دی او د مارجن اغستل دو طریقې وي تاسو ګټئ پہلا بیٹنگ وکړئ ٹھیک شو جی پہلا بیٹنگ وکړئ 190 180 200 کا پاسبل وي ٹھیک شو هغه سکور وکړئ او چې بل مخالف ټیم دی چې هغه کم ټایم بیٹنگ له راځي نو تاسو پکار دی چې 100 نه لاندې هغه آؤٹ کے نو دا تاسو یو دم بوسٹ ورکي نیٹ رن ریٹ کې ٹھیک شو جی بل طریقې کار دا دی چې تاسو کا ټاس وبېلا فرض کا او بیا تاسو پہلا فیلډینګ کوئ نو کوشش وکړئ چې هغه زر نه زر مطلب 10 12 13 اوور کې دنه هغه پوره ټیم راغونډ کې خو هغه پورا 20 اوور کړی دي 20 اوور کړی دي 7 وکټې آؤٹ شوي او 106 رنز جوړ کړی دي هغه 106 رنز چیز کولو کې موږ 3 وکټې لوز کړی دي بابر اعظم آؤٹ شو سائم آؤٹ شو رضوان پکې آؤٹ شو رضوان 53 سکور وکړو او 53 گیند باندې او بالونو تباہی کړی دا 100 مطلب آلموسٹ لکم چې دی هغه نه هغه بال هغه فیس کړی دي نه اوور فیس کړی دي بابر اعظم کو ګورو کپتان صاحب هغه 33 رن جوړ کړی دي په 33 بال باندې ٹھیک شو جی نو دا د مطلب شپږ پلس اورز هغه لو پکړی دا خدا پکې خو چې دا ډومبه فتح وا ډومبه ګټه ترلاسه ډومبه ګټه بالکل ګټه وي ٹھیک شو جی او دا مونږه ډیفینیټلی خوشاله خو با زړه خو نه غواړي منصور صاحب هم دغه خبرو کو چې میچ مونږ ګټلې دی او زړه نه غواړي چې چېرته خوشاله منو کو او هغه وجه دا ده چې دا میچ مونږ ته ډېر غټ مارجن باندې ګټل پکارو ګوره جی که تاسو هغه وګورئ دا رن ریټ وګورئ نو دا مخکې چې کوم زمونږ هو نیټ رن ریټ و 2 میچز پس چې 2 میچونه مونږ بیللی و نو هغه زمونږ و ماینس 0.15 ٹھیک شو جی دی میچ ګټلو نه پس مونږ دا کوم نیټ رن ریټ دی هغه راغو مونږ رالو دریم نمبر باندې راغو 0.7 باندې زمونږ دریم پوزیشن دی خو هغې کې زمونږ رن ریټ کې څومره اضافه شوی دی ماینس ته لرې شوی دی 0 اوسم دی 0.191 دا زمونږ نیټ رن ریټ دی پکار دا و چې کم سے کم دا 0 نه هم مونږه مخکې تللي وو تقریبا 1 پوینټ سمثینګ دې ټایم کې که تاسو ګورئ تاسو پته شته حیرت انګیز طور باندې د پوره
T20 کې څومره ټیمونه لوبېږي 20 ټیمز دي هغې کې ټولو نه زیات رن ریټ د چا دی افغانستان پلس 5.225 درې میچونه کړي 2 میچونه کړي دي دواړه ګټلې دي او ښه ټیک ټاک بھاری مارجن چې موږ ورته ویلی شو هغې نه یې ګټلي نو ځکه هغې نیټ رن ریټ چې دی هغه پلس 5.225 دی بل چې کوم ټیم دی هغه ویسټ انډیز دی هغه 2 میچز کړي دي دواړه یې ګټلي دي هغې هم 4 پوینټس دي هغې چې کوم نیټ رن ریټ دی هغه دی پلس 3.574 یو عجیبه غونته کیسه دی T20 ورلډ کپ کې موږ دا هم ګورو چې څومره غټ ټیمونه دي هغه ګروپس کې لاندې دي او څومره چې مطلب اسوسییټ ټیمونه دي یا نوي ټیمونه دي یا قدرې مطلب کمپیریټیولی موږ چې غټ ټیمونه دي هغې مخکې لږ کمزور ټیمونه دي نو د بھارت نه علاوه بھارت نه علاوه هغه ټاپرز دي مطلب تاسو وګورئ ګروپ ډي کې وګورئ دا سکاټلینډ ټاپ باندې دی ټیک شو جی ګروپ بي کې تاسو وګورئ نو سوري ګروپ بي کې دا سکاټلینډ چې دی ټاپ باندې دی او مطلب افغانستان ټاپ باندې دی ټیک شو جی او ګروپ اے کې انډیا ټاپ باندې دی نو دا داسې پوزیشن دی چې دی کې اوس وګورو چې نن میچ دی د انډیا او د امریکې هغه روان دی میچ او دې میچ کې که چرې خودے مکا امریکہ وګټله نو بس پاکستان بهر نو بس پاکستان به واپسی بیا اگر مگر صورتحال بیا اگر مگر به ختم شي اوس فی الحال صورتحال دا دی چې 10 اوور شوي دي او 42 رنز جوړ کړي دي یو اس اے او 3 کھلاړي آؤٹ دي انډیا ټاس ګټلې ده او فیلډینګ فیصله کړې وه نو یو اس اے چې دی هغه بیټینګ یې لګیا دی 43 رنز جوړ کړي دي 10 اوور کې نیم چرته په زور په بینلی یاره پاسبل نه دی اصل کې ګورئ جی دا یو میت وو یو خلکو دا خیال مطلب کم شائقین کرکٹ دی هغې دا خیال و چې ہو سکتا ہے انڈیا جان بوجھ کر ہار جائے داسې نه کیږي دا څومره چې انټرنیشنل ټیمونه دي که نه دی خپل کریډیبلټي ډېر خیال ساتي او ډیفینیټلی دا پکار هم دی لازمي خبره ده دی انډیا چې که پاکستان دی آسټریلیا نیوزیلینډ سریلنکا دا څومره ټیمونه چې دي دی ډېر سټرګل کړی دی که ټیسټ وګورئ که ون ډے وګورئ که T20 وګورئ دی ډېر سټرګل کړی دی ډېر میچز کړي دي ډېر فایټ کړی دی نو دې مقام ته رسېدلی دي اوس که هغې یو صرف دې په وجه چې پاکستان بهر شي نو او هغې دپاره د امریکې نه وبیلي نو امریکې نه انډیا تر اوسه نه دی بیللی پاکستان هم نه و بیللی صحیح دا هغه 6 جون باندې بس دا یو عجیبه غونډې کار او هغه موږ قصوروار هغه سوپر ورته به ووایو بس اوس څه وکړو نو بهرحال ښه ده راته ووایي چې دا 3 لوبغاړي آوټ کېدل یقینا چې دغه دوران پکار خو دا و چې لکه دوی ښه ټیک ټاک ذهن لس وکټونه پکار وو نو د ډومبي میچ نه د رضوان سبق زده نه کړو چې زه به بالونه نه ضایع کوم نو ډیفینیټلی جی هغه که ستاسو ذهن کې وي وسیم اکرم او سدو پاجي ډېر زبردست یو ویډیو هغه سوشل میډیا باندې راغلی و هغې خپلو کې خبرې کولې په ګراؤنډ ته ولاړو نو هغې کې دا خبره هغې کوله چې وسیم اکرم وویل چې خو لیجنڈ دی که نه هغه یار میں رضوان کو نہیں بتا سکتا کرکٹ کیسے کھیلنی ہے هغې 10 کاله شوي دي چې دی ټیم کې دی لوبه کوي نو هغې ته پته نشته چې دا بومره چې راغلی دی نو دوی وکټ پسې راغلی دی روهت شرما چې دی لک اوور ورکړی دی نو وکټ دپاره یې ورکړی دی چې دی اوور کې به خامخا ماله یو وکټ اخلی ٹھیک شو او تا والا مطلب ایزیلی آپ پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دی هغه والا صورتحال او ډېر ارسپانسبل شاټ و چې کوم باندې رضوان آوټ شوی دی او نه دې نه وړاندې چې کوم بالونه ضایع کوي نو هغې ته زه حیران یم دا خو ګورئ جي 44 گیند باندې هغې 31 رن جوړ کړي وو انډیا والا میچ کې هغې نه مخکې هم دا صورتحال هو دې میچ کې که تاسو وګورئ نو 50 یې کړې ده او زما چې کوم مطلب ذهن کار کوي ما ته داسې فیلینګ راځي چې زمونږ چې کوم پلیئرز دي که بیټسمینان دي او که بالرز دي دوی چېرته ځان له گیم کوي چې د ټیم دپاره د دې ایفرټ ما ته داسې مطلب د دې باډي لینګویج نه ښکاري ګوره جي بل طرف ته فخر زمان که وګورو نو هغه تاسو چې کومه اګریسیو موډ اکثر خبره کوئ نو هغه هغې کې وي نو هغې کې هغې نقصان دا وي چې اکثر آوټ شي د ظلم آوټ شو سایم فخر او بابر اعظم دا په دې چکر کې اس تاسو په خیال باندې دا اګریسیو موډ خو تاسو به بار بار تقاضا کوله چې راشي اګریسیو موډ ته نو که مثال په توګه دې ته راځي نو بس بیا خو چې کله سړی کار کوي نو پکې بیلات او ګټات مخې ته راځي که نه اوس چې مثال په طور سړی سټاپونه وایي نو بس بیا خو همغه ټوک ټوک والا لوبه ګوره جي زه ښایسته حساب بالکل خبره ډېر ښایسته دی خبره دا ده آسټریلیا کې یو 100 پلیئرز شته دي چې
آسټریلین ټیم هغه باندې ډیپند کولی شي صحیح ٹھیک شو جی صحیح بالرز وې کب بیټسمین وې دواړه انډیا کې درې څلور کسان داسې شته دي چې هغې باندې ته هغې ټیم هم او دا نور چې کوم شایقین کرکټ دی یا ایون چې کوم تجزیه کار دي هغې ټرسټ کولی شي چې هی ویل پرفارم هی ویل ډیفینیټلی پرفارم ٹھیک شو جی سری لنکا کې شته دي انګلینډ کې شته دي نیوزیلینډ کې شته دي آسټریلیا کې شته دي ساؤتھ افریقا کې شته دي ټیک شو ایون ستاسو افغانستان ټیم کې درې څلور کسان داسې شته دي چې هغې باندې تاسو خبره کولی شئ چې یس هی ویل پرفارم رحمان کوي رحمان الله ګرباز کوي نبی بالنګ کوي وکټې اخلي راشد بالنګ کوي وکټې اخلي فضل فاروقي ابراهیم زدران ټیک شو دا چې کوم بیٹرز دی چې کوم ټایم کریز ته راځي لازمي پرفارم کوي ټیک شو یو نیم ټایم لازمي خبره ده گیم دی چرته غلط شاټ وشي هغه بیله خبره ده ستاسو دې ټیم کې هو از د ون ټول تکړه دي ټول تکړه بس دا زما خبره جواب هغې باندې کم یو داسې پلیئر دی چې هغې باندې تاسو ټرسټ کولی شي ایون که تاسو کپتان خبره کوئ بابر اعظم لازمی خبره ده ښه بیټسمین دی خو چې کله نه چلی که نه نو بیخي نه چلی رضوان دی که اوس رضوان 50 نو ډېره ښه خبره ده نو هغې یو T20 انټرنیشنل کې هغې یو 50 پکې اضافه شوه دې نه علاوه څه فایده شو مطلب رن ریټ که زمونږ چېرته پلس ته اورېدلی دی چېرته یو نه دا صفر نه دا زما په خیال دا به زما په خیال داسې ده کېدای شي چې داسې ویم چې مطلب دا خو او دا به مونږ عمومي طور باندې چې کله به کلي محلت کې به مونږ کرکټ لوبولو T20 نو هغې کې به دا کېده چې لکه یو سړی به لکه وکټ ډیفینډ کوي نو کېدای شي دا ټوله ذمهواري رضوان باندې اچولي نو ممکنه ده داسې ممکنه ده او پاسبل دی ځکه چې هغه فخر شاټ وهي خو د دې مطلب دا دی چې هغه ته چوټ میلاو دی که نه ځکه چې دا خو ورته به کپتان یا د ټیم مینجمنټ به ورته وایي چې لکه ته شاټ وهه او ته به نو بیا دا ریسپانسبل شاټ و چې کوم انډیا میچ کې رضوان چې کوم بمرا گیند باندې آؤٹ شو پهلا هغې اوور کې پهلا بال باندې چې بولډ شوی و هغه بیا ریسپانسبل شاټ هغې شاټ ته ضرورت نه و په دې به جرمانه کړي که نه چې لکه مثال په طور ته خو موږ ویلو چې لکه ته به ټوک ټوک کې د هغې باوجود هم نو بهرحال دا سټرټیجیز دي که نه نو مطلب دا دی چې که کوم لوبغاړې ظاهره خبره په مزه مزه سټاپ کوي او وکټ یې ساروي نو کېدای شي چې دا دوی څه سټرټیجي جوړه کړي خو دومره زیات هم سټرټیجي نه دي جوړول پکار چې د هغې په بنیاد باندې بیا بیلات ته ځي بهرحال دا بالونه ضایع کول نه دي پکار دا ډېر اهم دي وی یو خلک وایي که نه وي چې سانس ہے تو چانس ہے نو چې بال ہے تو چانس ہے نو بالونه به ضایع کول نه دا یو چې کوم دی دا د یو سا برابري بهر یو د مخلو هغې نه پس بیا واپس راځو موږ سره اوسئ جی جناب یو ځل بیا هرکلی او یقینا چې اوس به مونږ د میچ متعلق خبره کوو نن چې کوم میچ روان دی او ظاهره خبره ده چې د امریکې او بھارت میچ دی نو امریکې دپاره مونږ به ظاهره خبره ده هم د بیلاتو نن به خپل حریف او روایتي حریف بھارت د ګټې سوال کوو نو دې میچ کې اوس پوزیشن به څه وي او عمران بھائی د دې میچ مطلب دا دی چې دې خو اثر به نه پرې بس دې مارجن کم زیات دا خو مسله نه کوي بس بیلات دی امریکې لاو بیلات ضروري دی 12 اوور شوي دي او 61 رنز جوړ کړي دي امریکې او څلور هغې لوبغاړي چې دي آوټ شوي دي او داسې راته ښکاري چې دوی بس تش مونږ ته تکړه نو صحیح ولې چې اوورال مونږ وګورو نو بس امریکا کې هم خیر داسې څه سینئر یا سیزن پلیئرز نشته دي نوې پلیئرز دي زیاتر او هغې کې دوه کسان چې دي هغه پاکستاني دي یو وټک نه دی علي خان او بل چې دی شایان جهانګیر هغه د کراچۍ سره تعلق لري خو لازمي خبره ده ملته اوسېږي ملته کې پاتې کېږي نیشنلټي ده ورسره نو ملته کې هغه لوبه کوي اوس چې اوورال صورتحال مونږ ګورو پاکستان کینیډا نه میچ خو ګټلی دی خو اوس زمونږ آهسته والا خبره چې مونږ خپل روایتي حریف باره کې به دعا کوو چې هغه وګټي او امریکا بیلي که چېرته امریکا یو میچ نور وګټله نو دا به مونږ ته ډېر ګران څه شي چې بس لازمي مطلب پوه به شو چې بس هغه څه وایي چې پھر هم نه هی سمجھے نو هغه نه والا خبره به شي او که تاسو
مطلب اوورال یو خو تاسو اگینسٹ چېرته غټ ټیم وي که نه مطلب انډیا غوندې ټیم وي اسټریلیا غوندې ټیم وي او ستاسو پرفارمنس لږ لو وي نو سړی وایي چې یار اوهو مخالف چې دی غټ ټیم و نو لازمي خبره ده هغې ته موقع میلاو نه شو. اوس که امریکې اگینسٹ او بیا اسپیشلی دا پرونی چې میچ دی کینیډا والا دې کې مطلب پاکستان چې کم پرفارمنس دی کم سے کم زه خو نیم سیټسفائډ نیم او ډیفینیټلی بابر صاحب دا همدغه کپتان صاحب خبر به کړي چې اپ ټو د مارک نو خدای خبر دا اپ ټو د مارک پرفارمنس به مونږ کله ګورو د ورلډ کپ کې خو خیر ښکاره نه شو دې نه پس یا به چېرته چانس میلاویږي پاور پلی به خبره کوو. صحیح دا پاور پلی نه دی دا شپږ اور موږ هر دا خبره کوو چې دا پاور پلی انتهایی امپورټنټ دی. صحیح که بیټینګ سایډ وي که بالینګ سایډ وي هغې دپاره دا شپږ داسې ورته پاور پلی وي او لازمي د زور لوبه ها زور لوبه نو دې پاور پلی کې پاکستان پرفارمنس او کینیډا پرفارمنس که تاسو کمپیریزن وکړئ نو صرف د 2 رنز فرق دی. صحیح کینیډا 30 رنز کړي دي او 2 وکټې اخیستې دي پاکستان نه زیات کړي دي ٹھیک شو اور پاکستان چې دی هغه د پاور پلی کې 28 رنز کړي دي یو وکټ یې غورځېدلی دی ساين پکې آوټ شوی نو دا یو مطلب اوس مونږ په پوینټ ټیبل باندې دریم نمبر باندې راغلي خو یو خو هغه شانتې لا مطلب دا دی چې فی الحال به کوشش جاري ساتو او که یو میچ مطلب دا دی چې امریکا ګټي نو بیا مونږ ته زمونږ هغه ملګری دی خورم نو هغه وی بیا ورته چې اچھا جو جی بیا ورته لاس بدله میلو کې ورته وي چې ځه په مخه دی ښه. خو بهرحال دې وخت کې ایاز رضا صاحب مونږ سره په ټلیفون لاین باندې موجود دی او یقینا چې په لوبو باندې ښه جوړه تجزیه هم لري او ګوري میچونه او باقاعده پې خپل اوپینین خپل دغه هم ورکوي. ایاز صاحب مهرباني د وخت راکولو اواز درځي زما السلام علیکم کتونکو ته زما له طرفه ډېرې مینې او سلامونه. وعلیکم السلام. ایاز صاحب نن ظاهره خبره ده چې امریکا او بھارت یو بل ته مخامخ دي. امریکا غوندې کمزورې ټیم اوس ښکاره ښکاري چې دا مطلب کمزورې ټیم دی بھارت پې ښه دباو کې را روان دی دا موږ دپاره دي دومره تکړه اوس دومره کمزوري شو دا څه چلو شو؟ یاره جی زه خو به دا ورته وایم چې په ګراونډ کې کومې فیصلې په هغه ورځ شوې وې هغه خو ټولې دنیا ته ښکاره خبره ده چې هغه فیصلې ډېرې کمزورې فیصلې شوې وې. زه صرف او صرف د امریکې او د پاکستان په آخري بال باندې تبصره کول غواړم کوم چې هاریس روف بالینګ کول تاسو ته پته ده چې په آخري بال امریکې ته 15 رنزونه پکار وو او په هغې ټایم کې زموږ کپتان صاحب چې کوم میډ آف و هغه یې سرکل ته راوړو. د کامن سینس خبره ده قیصر رحمان صاحب که دې ټیم کې د انډر 19 یو کپتان هم وي هغه ته هم دا اندازه لګېږي چې 5 رنزونه به په باونډري باندې کېږي په سرکل کې به نه کېږي. د سرکل ته کس را نه باسلو او مطلب دی هغه ته فولټاس لاړو هغه په چوکو ولا نو که زموږ فیلډر هلته ولاړ وی دا میچ به سوپر اول ته نه وی او پاکستان به ګټلی. خو د بدقسمتۍ نه د کپتان کمزورې فیصلې کیچونه ډراپ شوي دي او زموږ چې کومه د پاور پلی مسله ده ډېر وخت نه روانه ده په پاور پلی کې لنزونه زموږ لوبغاړي نه کوي نو هغه ټولې د امریکې خلاف چې زموږ کومه میچ و ایاز بھائی دا راته وایي چې دا پرونه مونږ چې پاکستان او کینیډا میچ کې دا دې نه مخکې همدغه خبره مونږ کوله چې د پاور پلی کې کینیډا 30 رنز جوړ کړي دي 2 وکټې هغې لوز شوي او پاکستان 28 رنز جوړ کړي نو دا پاور پلی خو مطلب لازمي خبره ده چې پاور پلی خو د T20 میچ چې کوم دی او بیټینګ کې بنیاد وي او بنیاد چې دومره کمزوري نو لازمي خبره ده بیا وکټ هم تا سره غورځېدلي سکور هم ستا کم وي نو چې را روان بیا چې کوم بیټرز یې هغې باندې پریشر هم راځي نو دا زمونږ تیر 100 میچونه مونږ ګورو سیریز نه ایون ګورو چې دا پاور پلی زمونږ ښه نه دی نو دې دپاره لازمي خبره ده چې سټریټجي پکار دی. ستاسو خیال دی؟ بالکل جی لکه مقصد دا چې ګیری کرسټن اول کار همدغه کوي چې پاکستان ته ماډرن کرکټ وښیي او د هغه کومې حوصلې چې وي او پاکستان هغه په ورلډ کپ کې جوائن کړلو په امریکا کې د هغه حوصلې په میډیا کې چې کوم خبرونه زموږ د ذرایعو مطابق مخې ته راځي هغه هم مطلب دل برداشته شوی دی او هغه نور نه غواړي چې د ټیم سره مخکې لاړ شي او چې کوم خبرونه مخې ته راځي هغه تاسو ته پته ده موږ ته پته ده چې د ګروپ باندې کومې خبرې کېږي په ټیم کې او ورسره که تاسو دا وخت وګورئ زموږ میډل آرډر د پاکستان په شان په یو غټ ټیم کې میډل آرډر نشته جی زموږ د میډل آرډر دارومدار صرف اعظم خان باندې او په ټیم کې که تاسو وګورئ څومره د اوپنرانو یو مطلب د یو لاین لګېدلی دی دا ټولې کمزوري دي. سلیکشن په ډېره عجیبه طریقه باندې شوی دی اوس بدقسمتۍ نه ښایسته رحمان صاحب د پاکستان کرکټ بورډ دا ځل یو داسې سلیکشن کمیټي جوړه کړې ده چې ټیک ته چې په تاریخ کې اول ځل په دغه سلیکشن کمیټۍ کې کپتان هم شامل شوی دی خو چیرمین نشته د کمیټي یو مشر نشته چې یو څیز مشر نه وي هغه کمیټي به بیا مطلب دی څه یو ټیم اناونس کړي او بیا به چې کوم زموږ وهاب ریاض دی سلیکټر هم دی او د ټیم سره سینیر منیجر هم دی دا هغه خپل څه مطلب دی یو منماني ده د کپتان څخه خپل یو منماني ده په ټیم کې څه نور خبرې روانې دي خو به هر حال زه به کتونکو ته دا یوه خبره ستاسو په اجازت ښایسته رحمان صاحب وکړم چې د پاکستان چانس ورلډ کپ ته
نیکسټ راوند ته تلل صفر دي او د هغې بنیاد دا دی چې د امریکې او د چې کوم میچ را روان دی د آیرلینډ میچ چې کوم را روان دی د پاکستان سره یا د مطلب د آیرلینډ او د امریکې نو هغه مطلب دی د ډرا کېدو ډېره زیاته خطره ده ځکه چې د باران په هغه ورځ باندې په 14 تاریخ چې کوم میچ کېږي په هغې کې د باران 91% چانس دی او د پاکستان د آیرلینډ په میچ کې 47% مطلب د چانس دی د باران. نو که باران کیږي نو مطلب د دوه ټیمونو ته به یو پوینټ ملاویږي او چې یو پوینټ ټیم ته ملاو شي امریکا ته ملاو شي نو امریکا الریډي په 15 پوینټونو سره د انډیا سره به مخکې راوند ته ځي. ها مطلب دا چې دا پکې ډېره خطرناکه خبره راووته چې هغه ورځ باندې د باران امکان دی تیور چې مونږ او جی وختي مونږ په دې باندې ډسکشن کړی مو خو لکه مطلب چې د موسم مطلب دا وخت که پاکستانیان دوا کوي نو بس دا دوا دی چې په ورځ په امریکا کې باران ونی شي. صحیح او د پر خدا سینه شي کېده کنه چې مطلب دا چې د میچ لورس بدل کی نه یا سوپر اوور لوبي کرکټ کې صرف په کرکټ په ودا څه قانون نشته البته په تیرو وختونو کې د ورلد کپ یا د نورو ټورنمنټونو په فائنل لپاره داسې شوي چې اضافي ورځ خودلې شوې ده او داسې میچونه کې لکه نیو چې کوم د پول میچ چې هغه لپاره یو ایکسټرا ودا ورلد کپ ته په ورلد کپ کې مطلب د ګروپ میچز دي کنه مارلی شوي وي. صحیح حیا صاحب ډیره مهرباني د وخت را کولو موږ سره د خبرو کولو یقینا چې دا اوس پکې مطلب دا چې د ټولو نه اهم خبره چې مونږ موسم والا مونږ هغه تیور خبره کوله چې بدلی را بدلی او دا سوال مو سکول چې یو طرف ته کې مطلب دا چې بیلات سره مخ شي اوس امریکا او پراتلون کې میچ کې پکې باران نشي چې هغه کې آیرلینډ نه بیلی اصل کې هغه کې چانسز دا وی کنه چې مطلب که باران وشي نو آیرلینډ او امریکا چې کوم میچ دی هغه کې اوس آیا څنګه چې وې 91% هغه کې امکان دی د باران که هغه کې باران وشو نو دواړه ته یو پوینټ ملاوي شي. ٹھیک شو جی امریکا سره الریډي څلور پوینټس دي کدا 15 پوینټ ورته ملو شو نو بس بیا زموږ چانس نشته دی ولی که مونږ بیا دواړه میچونه ګټون هم زموږ څلور پوینټس وي او لازمي خبره ده چې څومره رن ریټ زیات دي چې پوینټ زیات دي نو بیا خو پاسبل نه دی چې مونږ کولی شو ګورو چې باران نه اور آیرلینډ چې دی هغه وګټي امریکا نه نو بس دا یو شکست زموږ ډېر زیات پکار دی څنګه چې امریکا مونږ ته یو شکست ورکړی پکار دا دی چې دې شکست وخوري بس سایډ ته شي لګ بالکل یقینا چې همداسې ده. بهرحال سوپر 8 مرحلې پورې رسوي چې کوم د آی کې کم ټیمونه اوس ممکن دي چې بلار شي او چاته مشکلات سي وایي اوس په دې کې مطلب خلکو دا خیالي چې صرف پاکستان مشکلات نه دوچار دي داسې نه دي نه یو تکړه ټیم خو دې کنه افریقا خو دې او ډیفینیټلی تکړه خو دې او مشکلات نه خو دوچار دي کنه پاکستان خو مطلب اوس مونږ عمر منصور صاحب خبره چې کیلکولیټر لاس کې نیولې دي کیلکولیشن کوو چې څوک به بیلی څوک به ګټي او دعاګانې دي هر څه مطلب مې چې کمزور ټیم مشکلات سره مخ هم شي نو خیر دی خو پاکستان خو یو تکړه ټیم دی هغه مشکلات سره مخ دی. خسته ته به حیران چې دین علاوه انګلند سریلانکا او نیوزیلند دا درې ټیمونه نور دي چې هغه خطرات کې دي هغه هم مخکې تک او سپیشلی دا سوپر 8 مرحلې ته رسي هغه د پاره ډېر ګران شوی دی او مغه تقریبا انګلند خو چې تاسو وګورئ نو انګلند او پاکستان تقریبا ملتی جلتی صورتحال دی ملتی جلتی صورتحال ځکه دی چې انګلند هم دوه میچونه کړي دي او غټلې یوم نه دی یوې بیللې دی او هغه باران په وجه دی ته یو پوینټ ملو شو نو انګلند صرف یو پوینټ دی. ٹھیک شو دې ګروپ کې که تاسو وګورئ دا ګروپ بی دی دې ګروپ کې ټاپر څوک دی سکاټلند یعنی انګلند او آسټرالیا غونته دوه تکړه ټیمونه لاندې دي ګروپ بی کې موجود دي او ټاپر چې دی هغه سکاټلند دی. ٹھیک شو هغه 15 پوینټس دي درې میچونه کړي دي دوی ګټلې دي او هغه پوینټس دي هغه بیلل یوم نه دی هغه یو پوینټ هغه ته هغه بل میچ کې ملاو شوی اوس پر پوزیشن دا دی خو زما دا خیال دی چې انګلند پوزیشن سیملر ټو پاکستان دی خو لږ هغې ته ایج حاصل دی هغه ایج څه دی هغه دا دی چې سکاټلینډ نه دواړه میچونه دي هغه آخري میچ هغې ته بیلات پکار دی لازمي. ٹھیک شو او سکاټلینډ آخري میچ آسټرالیا سره ده نو دا خو پاسبل نه دی چې اوس مطلب سکاټلینډ غونډې ټیم آسټرالیا غونډې یو مطلب ډېر ځل ورلډ چیمپیون پاتې شوی ټیم ته شکست ورکړي او هغې سره هر څه شته لکه مطلب اوپننګ ګیم ښه دی میډل آرډر هم ښه دی او بیا نور سم بهرحال پرون چې کوم میچ ګټلی شوی دی نو موږ خو په خپلې خبرې وکړې خو خلک د دې یعنی مطلب دا دی چې خلک څومره د دې ګټې نه پس حوصله افزای شوي دي او څومره چې کم دی هغې دا ګڼي چې یاره دا ډو خاص ګټه نه وه نو په دې حواله د خلکو خبرې ګورو اورو نه پس بیا واپس راځو موږ سره اوسئ. پاکستان پرفارمنس ته خو بالکل مطمئن نه یم او بلکې پورا قوم نه دی مطمئن
څنګه چې امریکا نه شکست خوړلی دی یا انډیا نه شکست خوړلی دی نو څوک هم مطمئن دی باندې نشته او پکار دا دی چې پاکستاني خپل پرفارمنس بهتر کړي خپل ټیم ورک چې دی هغې باندې زیات کار وکړي مونږ اوپنلی ګورو دا بالکل دا اوپنلی دا ښکاري چې کوم دا میچ کې نو د خپل کھلاڑیان ټیم ممبر چې دي هغې خپلو کې کوارډینیشن ډېر کمی دی او د کوارډینیشن چې بهتر شي نو انشاءالله میچ پرفارمنس هم د دې ښه شي بالکل رن ریټ خو دې ته ډېر زیات پکار دی او دې سره د غلطۍ گنجایش دې ته بالکل نشته چې یو میچ هم که د دې وبایللو نو پاکستان به ټورنمنټ آوټ شي او د دې نه علاوه ایز یوزول پاکستان چې دی نو بلک چې کوم ممبرز دی بل ملکونه دی هغې پرفارمنس ته ګوري چې یہ میچ ہار جائے گا تو ہم آگے بڑھ جائیں گے نو دا خپل پرفارمنس نشو دا دې پرفارمنس سره خو دی ګوري څومره انډیا سره دومره ایزي ټارګټ و 120 نو دا پرفارمنس خو بالکل نیل پرفارمنس دی او پکار دا دی چې دی خپل کوارډینیشن جوړ کړي او خپل ځان نه علاوه خپل پورا ایز اے هول ټیم دپاره جدوجہد وکړي کوئی همت نه دی بیلل پکار کنه نو امید به ښه ساتو او انشاءالله د حج په ورځ آیرلینډ سره میچ دی او نن د انډیا او د امریکې میچ دی نن به انډیا ګټي امریکا به بیلی او انشاءالله الله نو امید دی چې پاکستان به سوپر 8 ته کوالیفای کوي ځکه که پاکستان سوپر 8 ته کوالیفای ونه کو نو د ورلډ کپ به خوند ختم شي انشاءالله دوی ته کم از کم 15 اوور کې میچ ختمول پکار دي 15 اوور کې دوی بیټینګ کوي نو 15 اوور کې ختمول پکار دي او که بالینګ کوي نو کم از کم دوی ته 50 نه پلس رنز باندې میچ ګټل پکار دي یاره مطمئن خو نه یو خو دا چې کم د پیچ کنډیشن دی او دا چې کم آوټ فیلډ دی نو پرون موږ د سیم ایوب بیټینګ کتو چې هغې شاټ ووهلو نو آوټ فیلډ کې بال پرېوته پکار دی چې مخکې لاړ شي هغه وروسته راغو نو د پلیرانو ګناه نه ده دا چې کم امریکا کې فرست ټایم کرکټ کیږي دا ټول ډراپ ان پیچز دي نو د دې د وجې نه هغې لکه دې کنډیشن سره عادت نه دي دې په نسبت کینیډا او امریکا هغه ځکه ښه پرفارم کوي چې هغوی د هلته خپل ډومestic کرکټ کوي نو هغوی پرې پوهېږي موږ پرې پوهېږو نه که نه دا تاسو چې کم دا ګورئ نو دا نور ټیمونه چې کم دي هغه ویسټ انډیز کې لګیا دي زموږ چې کم ګروپ دی که نه هغه انډیا ده او انډیا نه علاوه باقي چې کم د لاندې واړه ټیمونه دوی ښه پرفارم کوي بنسبت د پاکستان ځکه زموږ کنډیشن نه سوټ کوي لګیا دی هغې ته خو مونږ فرسټ اف آل په ډېر ښه نظر کتل چې یاره انشاءالله ښه پرفارمنس پې ورکړي ګوډ پرفارمنس پې ورکړي خو مونږ ته یو افسوس دا ودرېدلو چې یاره د امریکا یا مطلب د انډیا نه د ونه ګټلو که نه نو دا زموږ داسې یو حریف دي چې مطلب دا دی چې دی کې یو غټ سولیانې شان دی مونږ دپاره ټول قوم په دې خفه دی په دې ټول قوم چې کوم دی که نه د خفتیان اظهار کی او دا په کار نه وه مونږ قطعا هم د دې ته په ښه نظر نه وګورو مونږ خو دا ویي چې په ښه دغه سره یې وګټي چې کوالیفاید شي مطلب دا دی خو ماته خو کوالیفاید اوس پکې نور څه ښکاري نه ځکه چې انډیا نه په بل کوم میچ مونږ کتلی وو چې ما ویل چې یاره انشاءالله او په ډېر ښه دغه به ګټي او 100 هغې ورته دغه کړو نو دا په 100 نه هم کم کړلو حالانکہ زمونږ ډېر توقعات وي خو توقعات زمونږ د دې ټیم نه پورا نه شول اس وقت جو ورلڈ کپ چل رہی ہے اس میں پاکستان کی پرفارمنس ہم انفارچونیٹلی زیرو ہے کیونکہ پوری قوم کو انہوں نے مطلب مایوس کیا ہوا ہے اسپیشلی انڈیا جو ہمارا ڈچ کمپٹیٹر ہے اس کے ساتھ تو مطلب جیتا ہوا میچ انہوں نے ہارا ہے جی سجیشن تو یہی ہے کہ ان کی پرفارمنس بہتری کے لیے سب سے پہلے جو سلیکشن بورڈ ہے وہ مطلب صحیح سلیکشن کرے فیئر سلیکشن اس میں ہونا چاہیے فیئر سلیکشن جب ہوگا کمپیٹنٹ کھلاڑی جب ٹیم میں آئیں گے تو ظاہری بات ہے پرفارمنس افیکٹ نہیں ہوگا پرفارمنس ظاہری بات ہے امپروو ہو سکتا ہے تو بالکل جناب دا خبرې خو تاسو واورېدې او هم کتې په دې به خبرې کوو خو دمې نه پس جی جناب ویلکم بیک مونږه خبره کوله په پرفارمنس باندې خو وختي مونږه د سوپر 8 مرحلې او د مختلفو ګروپونو خبرو کوو عمران بھائی نو پای کې تاسو ویل چې انګلینډ ته ایج حاصل دی څه دی انګلینډ پوزیشن بیسیکلی خو پاکستان په شان دی ډېر لو پروفایل کې روان دی خو هغې سره یو ایج حاصل دی او هغه دا دی چې هغې په کار دا دی چې آسټریلیا
نه کینیډا سکاټلینډ چې دی هغه وبیلي. نو دا لازمي خبره ده، یو انډرسټوډ شی دی. آسټرالیا ډېر غټ یو تکړه ټیم دی او ډېر ځل چیمپئن هم پاتې شوی دی. زما دا خیال دی چې آسټرالیا به سکاټلینډ نه وګټي او دا چې کوم هغه دا فتح ده دا هغې انګلینډ حق کې وځي. او بل خبره دا ده چې انګلینډ د خپل آخري 2 میچونه ګټل پکار دي. هغه 2 میچونه چې دي هغه ډېر آسان دي. هغه یو عمان سره دی او یو نمیبیا سره ده. نو زما دا خیال دی چې پوزیشن خو انګلینډ هم پاکستان په شان دی. پاکستان خو بیا هم دریم نمبر ته رالو، انګلینډ اوس هم په ګروپ بي کې 4م نمبر باندې دی. خو هغې ته دا یو ایج حاصل دی چې هغې د فیور دپاره سکاټلینډ ته بیلات پکار دی، آسټرالیا نه هغه بوشي او آخري 2 میچونه چې دی انګلینډ ته ګټل پکار دی. هغه به زما دا خیال دی چې هغه به وشي، ولې چې عمان او نمیبیا قدرې مطلب یو خو نوې ټیمونه دي، اسوسییټ ټیمونه دي، او بل دا دی چې انګلینډ په مقابله کې دومره څه تکړه نه دي. هغې څه بیټینګ او بولینګ لاین چې دی هغه څه دومره تیز نه. ښه دی کې یو بل یو بیا موسم سوهانه موسم که نه، نو هغې دا دی چې موسم انګلینډ دا به خواهش کوي او دعا به کوي چې موسم دې ښه وي. که موسم چېرته خراب شو، باران وشو، هغې کې انګلینډ ته او بل هغې سره چې کوم مخالف ټیم دی هغې ته یو پوینټ ملاو شو، نو انګلینډ ته به نقصان انګلینډ بیا پاتې شي. صحیح. انګلینډ نه بار کېدی شي. سکاټلینډ او آسټرالیا دا یو چانسز دي چې هغه بله لاړ شي. مطلب څلور میچونه دي د ګروپ سټیج کې، او چې کم ټیم 4 میچونه 4 واړه ګټي نو لازمي خبره ده هغې به 8 پوینټ وي. نو 8 پوینټ کېدی شي، هایسټ 2nd نمبر باندې 6 کېدی شي، او بیا 5 یا 4 یا مطلب داسې، او بیا نیټ رن ریټ والا کیسه به راځي. خو زما دا خیال دی که پوینټس سکاټلینډ او آسټرالیا زیات وي بیا ډیفینیټلی دوی دواړه به مخکې تلي. بالکل صحیح ده. خدین علاوه په ټورنمنټ کې یو لو سکورینګ گیم هم مخې ته رالو چې په هغې کې ظاهره خبره د آسټرالیا نمیبیا ته مطلب دا چې شکست ورکړی په 2 رنز باندې، مطلب 72 باندې پوره ټیم آؤٹ شوی دی. اصل کې د T20 ورلډ کپ کې که موږ ګورو نو دې کې لویسټ ټوټل چې دی هغه 39 دی. صحیح. هغه دې نه مخکې زما په خیال 13 ورلډ کپ کې نیدرلینډ او سریلنکا ترمنځ دا میچ شوی او نیدرلینډ چې دی هغه په 39 رنز باندې آؤٹ شوی، او دې هم ورلډ کپ کې یو ټیم اوس دا ریسنټلی 39 رنز باندې پوره ټیم آؤٹ شوی دی. او دا پرونی چې کوم میچ و نمیبیا او آسټرالیا والا، دا خو خیر ډیفینیټلی یو انډرسټوډ خبره ده. نمیبیا اسوسییټ ټیم دی، نوی ټیم دی، او آسټرالیا لازمي خبره ده یو ډېر پاورفل ټیم دی. نو هغې کې بیټسمینان څه دي، بالرز څه دي، هغې فیلډینګ لاین اپ ډېر زبردست دی، ډېر پاورفل دی. نو دا یو انډرسټوډ وکټري وه. خو دې کې دا دی چې یو بل لو سکورینګ گیم شوی دی. دې نه مخکې 113 106 جوړ شوی دی. دې نه مخکې 119 باندې انډیا آؤٹ شوی او 106 باندې پرون پاکستان چې دی کینیډا بهر کو. نو دا لو سکورینګ گیم دې ته ویلی شي. او پاکستان چې دی دې کې 106 رنز دې خو چیز کو، خو پکار دا و چې لږ کم اوورز کې چیز کړی. 18 اوور ته چې گیم لاړو نو لازمي خبره ده بیا مطلب هغه نیټ رن ریټ نه جوړیږي. یعنی موږ په لو سکورینګ گیم کې هم بیلات سره مخ شوي یو که نه؟ هم لو سکورینګ گیم و. بهرحال دا ډېره ښه خبره ده چې مطلب دا دی اوس که مثال په طور داسې کېږي چې دا باران هم نه ټیک شو جی، او امریکا دواړه میچونه هم بیلي او پاکستان چې کوم دی خپل بل میچ هم ګټي او ښه مارجن سره ګټي، بیا زموږ چانس شته دی. او یو خبره زه بیا بار او به ګټي آیرلینډ نه که نه؟ سوري تاسو خپله خبر وکړئ. نه بالکل آیرلینډ نه خو انشاءالله ډیفینیټلی به ګټو. زما دا خیال صرف ګټل نه دی که نه، مطلب کینیډا خو نه هم مونږ ګټلی دی، خو دا ګټل کافي نه وه. صحیح. زما دا خواهش دی چې پاکستان آیرلینډ نه ډېر هائی مارجن سره وګټي، او که پهله بیټینګ کوي 200+ سکور دی وکړي، هغې چې دی 30 40 50 یا 60 70 باندې دی آؤٹ کړي، نو دا چې کوم رن ریټ به بوسټ کوي که نه، دا به یودم دومره زبردست بوسټ به میلاو شي رن ریټ ته چې مونږ ته به لږ هغه اسانه وي. خو که هغې نه پس باران کېږي نو باران کې مونږ ته ډیفینیټلی نقصان دی. او که آیرلینډ او امریکې میچ کې باران کېږي، که زموږ میچ کې باران کېږي، باران کې نقصان دی، ولې چې هغې کې به یو پوینټ ملاوي، او پوینټ مونږ ته 1 پوینټ
سره زمون کار نه کیږي په یو پوینټ زموږ کار نه کیږي مطلب دا چې خېټه نه ډکېږي. او پوره دیګ به پقول غواړي. بهرحال ډیره زیاته مهرباني عمران بھائی چې مونږ نن په کومو موضوعاتو باندې خبره وکړه. نو امید دی چې په دې موضوعاتو کې کوم مونږ سوالونه وکړو د کام د طرف نه مو تاسو هم خپل دعاګانې جاري ساتئ چې دغه دواړو میچونو کې امریکا بیلات سره مخ شي، ننني کې هم راتلونکي کې هم، او پاکستان چې کوم دی هغه ګټه ترلاسه کړي د آیرلینډ نه په ښه مارجن سره. دا پکې شرط دی. نو هله به مونږ مخ په وړاندې په ټورنمنټ کې پاکستان به ځي. بهرحال تل ښاد آباد او بریالي اوسئ او د نورو داسې قسم له معلوماتي پروګرامونو دپاره مشرق ټي وي سره